اوس موږ ابتدا څنګه شوی په دې ځان پوه کړئ چې د موږ ابتدا څنګه شوی. عزیزانو د موږ ابتدا داسې شوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره درې ورځې جبرائیل علیه السلام ډیرو او درې ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د موږ ټریننګ ورکول. مثلا سحر موږ ته جبرائیل مکه شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورپسې ولاړ او دوه رکعاته فرض به قرات به ویلو. د موږ چې کوم الفاظ دي دا ټول به په جهر وې. دغه سه ماسپخین، دغه سه مازیګر، دغه سه ماښام، دغه سه ماسپښین، درې ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا چل د موږ کوله چې پتا چې الله موږ فرض کو نو طریقه به دای او داسې دا د موږ ابتدا و. یو سړي معنا سحر تاسو کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء ولی وی بل د دې وجه داوا چې د معراج په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بیت المقدس ته واپس راغو نو یو لک سلیر زره پیغمبران ټول ورسره راغلي. دا ټول ورسره په استقبال کې راغلي او بیا د سحر موسی رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو او یو لک سلیر زره پیغمبران ورپسې ولاړو او د سحر مونږ ما ورته وی چې زګر نه یو پښتنه کوم چې دا کار ونه وشو. دا ولا نه ورته دا کار وکړ شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر صفت الله موصوف کړي. دا یو صفت پاتو چې هغه امام الانبیاء نو دا صفت الله د معراج په سحر باندې پورا او امام الانبیاء. عزیزانو دې وخت کې موږ کې چې تاسو څه وایو څنګه کوئ دا په دې ورځو کې دا سبق رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله د جبرائیل په ذریعہ ښودل. اوس د جمع او د ځان لمونځ کې فرق دا دی چې د جمع د مانځه ثواب یو په اوویشت دی بلکې دینم زیات دی او د ځان لمونځ ثواب چې دی هغه یو په یو. اوس په مونځ کې به عزیزانو څومره الفاظ د مونځ چې دي د دې ټولو ترجمه به تعالی درځي او په مانځه کې به دی د هر لفظ ترجمه ته خیال. مثلا سبحانك اللهم و دې ته به خیال چې د ټول صفاتونو مالک خدای. الحمدلله رب العالمین و جنس صفات چې دی هغه خدای لره. کم خدای؟ رب العالمین چې دا تمام عالم تربیت کوونکی. الرحمن مهربان دی په دنیا کې پر رزق ورکولو سره تمام ضرور اشیاء. الرحیم او مهربان دی په آخرت کې په جنت ورکولو سره مسلمانانو لره نه کافرانو. دغه څه د ټول موږ ترجمه به وي او درځيبه او په مانځه کې به ورته خیال. تاسو دا ناس خلک ټول وایي په ایمان چې امام پسې او کبه امام ای دا چې خیال وایم وای کنه تاسو ګیره کې وای جوړې دي په مخ د فراق او فون کولاره جوړې دي په مخ د فراق او فون کولاره ته په کوم دلیل زما د مینې دا وزار قیامت کې برکت چې زما شکوم او ته مې عاشق وي نو ستا په مخ کې خو لارې نه جوړې تا خو ما پسې جوړې نه زما عزیزانو. او به ګورئ ډېر لنډ وخت دی، ډېر لنډ وخت د یو سکند او د یو منټ هم پته نه لګي. پړک کې به در باندې مازدیګر شي او بیا بلاسونه مګي او دا په پلاس نه یو پړک کته زه به جاز کې ګرځم غړک بشي جاز به وجنګي. کته موټر کې به ګرځم ګرځ بشي. کته لنګوزر کې به ګرځم غړز بشي. کته پیاده ګرځم په سړک به د لارې بریکونه خطا شي پتا بدل شي ټوکړه ټوکړه په سړک خدای ارته کولې شي ته څه شي
ته د الله د قوت او د طاقت په مقابله کې څه شي بیا به عمر لجاړي او اس به بیا پلاس نه ده اس به پلاس نه ده نو زما عزیزانو په مانځه کې به په هر یو ټکي تستا کیایي کدا چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد د دې ترجمه ته به خیال چې الله رحمت ولېګا په ابراهيم عليه السلام او په آل ابراهيم اللهم بارك و دې ته به خیال ک ربنا اتنا فی الدنيا و دې ته به خیال چې ربنا اے زما رب آتنا راک مالا فی الدنیا حسنہ په دنیا کې نیکی راکړي وفي الاخره حسنه او په آخرت کې نیکی راکړي وقنا عذاب النار او یا الله د عذاب د اور نه پامان کې اوسه دا به هر وخت کې هر ټکی ته به کې او کومس کې په مطلب نه پوهیږي نو ذکرغه بچیا څنګه وایي فائدہ هیڅ نشته څه بس پاس په لاړ نو زما ځان بل صفت د متقیدات چې دی بموس کوي لیکن هغه موږ به کوي چې هغه تمون وایي دا زمون منځونه نه زمون منځونه دي د حلال حرام تمیز هم راکې نشته او بزرګ وایي چې نمازا تیرا شاپا کرم تیرے ذات روئے نمازا تیرا شاپا کرم تیرے ذات روئے حلال حرام بھی تمیزی کی تیرے ذاکی کروئے وہ دغ منزل نہیں دور دور پتاوان نور کی دا منزل رستا کا پرو خروئی دا حلال و دا حرام تمیز در کی نشتا نمونز بد سنگ کی گی اور روجہ بد سنگ کی پکنا خیٹا کی جو حرام پراتی یا کسی تو نہیں کی پکنا خیٹا کی جو حرام پراتی یا پیشمانی پچے روجہ نہیں کی نن زمین ټول جن حرام دی ټول جن زمین پلیت و مردار تا خو هغه د شپون کار نه وکړی ګډې سرول او جوړلې چې یا الله ته بچرته زه خو پتا مې نمام یا الله ته بچرته زما د ګډو د چولو ډېر خشو دي چې دا در باندې لږستو ما یا الله ته بچرته جامې به خیر نشي چې درته وندما یا الله ته بچرته د ټولې دنیا غند په سر دی چپستړې شوه به چې لږ د چاپی کما ګډم سره جاړي او دا خبره موسی علیہ السلام کرا موسی علیہ السلام ورته وی چې چپ شه داسه خدای پاک د ګډو د چورو شو دس کولو چاپی کولو جامع خیرنی خدای خود دې نه منزه او مبرر دی دا خود کفر الفاظ دی ناغه ورته شپون چې څه خبره ما خو مونږ اورېدلې ده چې عاشق شوی من څه خبرم چا څنګه لري په دغه وخت کې چې لای پرېږدي او لاړو په یو کنده کې څنګه او جاړي دا واوره چې د سترګې نه یوه اوښه د الله د یری او د الله د عشق په خاطر یوه اوښه د سترګو نه پرېوته الله د عمر نه په جهنم حرام دا سترګې په جهنم ته نه یو ستا د خپل عشق په مقابله کې د یوې وخې د الله سره دومره قدر یو شپون جاړي موسی علیہ السلام ته وحی وشو وحی آمد سوی موسی از خدا وحی آمد سوی موسی از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا موسی علیہ السلام تو وحی شو جو دخلے بندہ زما یار بول مان جدا کرو بیا ورته څه تو برای وصل کردن آمدی تو برای
فیصله کردن آمدی نی برائے فیصله کردن آمدی اے موسیٰ تو ہماری دپار دنیا تلے گلے چې ما سره یاران جوړ کا ما خو بیل نه لګلې چې ما نه یاران جدا کا موسی علیہ السلام ورته یا الله خدا سے الفاظ یا غفور نو تو ورشه ټول ته بیا تماشا موسی علیہ السلام په منډه کندل ورغه د الله تعریف ورته بیان کو چې تعریف بیان ورته والله کده کم نه پازم زب 24 घंटे دغه معشوقې پسې جاړم نو الله دې کی چې د اسلام ډول پروردگار په ټوله دنیا بالا کی په ټوله دنیا الله کفار اول نمبر په امریکا د صفه هستی نه میټاو او د اسلام ډول په ټوله دنیا باندې بالا کی واخر دعوانا په هر خوا کې